باوالي ته ویل کی او علی عبده په بنده خپل باندې په خپل بنده باندې نو د بنده نه مراد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او کوم ځای کې په انسان کې د عبدیت ته په انسان کې د عبدیت نه اوچت صفت بل نشته ځکه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کله ول الله کتاب ورکړي نو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده او کله چې معراج ته بوزي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله او قران راوالي به پتا سره راځي دا چې کوم ځکه اعلی من قبض او اعلی دغه ول کلمه عبادت تعبیر کوي دا نه پتا ولګی دا چې په انسان کې لوی خبر عبدیت دی الله دې موږ تاسو کې عبدیت پیدا کړي چې موږ الله عبادت کوونکو بندګان تاسو ان شاء الله چې کوم لار مګستې ده کنه دا لار ده تاسو دا منډې تړلې سراج لپاره وایي زما لپاره وایي د الله لپاره وایي دغه شی دی موږ الله بندګان یو سراج هم دې لپاره دی حق لپاره منډې وایي مشر دی موږ زموږ مشر دی زموږ نه کتابونه ویلي خو زموږ مشر دی اوس لکه زموږ امیر دی قدرمند دی همدغه کار لپاره هم د الله عبدیت کوي او موږ یې کوو بس مشر دی موږ کشران دا نه چې هغه او که ټیک روانو نو موږ باندې خبرې لازمي دي او که یوه خبره یې غلطه کوله نه یې منو یو دا نه چې زما مشر دی هر څه کوي او زه یم چې نه زما مشر دی ستا مشر به وي دا د مسلمانانو مشر نشي کېدی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې یو ځل ویلي ویل که زه کوږ شم څوک به مې نیغ کړي خلیفه دی وایي که زه کوږ شوم څوک به مې نیغ کړي یو دغه پاسې یو صحابي تورې راسې راویسته ویل زه به دې په دې توره نیغ کړم ویل په دې توره به دې نیغ کړم حضرت عمر فرمایي الحمدلله الحمدلله چې په امت مسلمه کې داسې خلک شته دی که عمر کوږ شي نو په توره به یې نیغ کړي بھائی زمونږ جماعت اسلامي دی دا موږ په قیسو نه دی روان کړی دا موږ په اردو نه دی روان کړی دا د علم د قرآن او سنت په رڼا کې موږ روان کړی موږ د جماعت اسلامي سره ملګرتیا د دې سره د دې په دې د دانسته ده د قرآن په رڼا کې وان زغتو فقوموني که زه کوږ شوم نیغ مې کوي دا زموږ خلیفګان دي دا نه چې زما مشر به کوږ رواني او زه زما مشر دی که څه چې کوي خیر دی پوهېږئ پرې باندې زما مشر به ټیک رواني په شریعت باندې او کني زه به اول مخالف کېږم یو سړی دی هغه داسې دغه د په عربۍ دغه دي که نه یو سړی دی هغه داسې چېرته عاشق شوی شانتې و نو هغه به خلکو ته ویلې ویل ما ته دغه وایي چې ای د پلانۍ عبده وایي زما په ټولو نومونو کې ما ته دا ډېر اوچت نوم دی دا مې مفسرین ذکر کړی دی چې دا عبد په انسانیت کې داسې نوم دی چې د دې نه اوچته مرتبه بله نشته نو الله دې موږ او تاسو کې عبدیت پیدا کړي